بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. د اسلامی تجارت او اسلامی کاروبار یو ډیر اهم او بهترین اصول دا ده چې کاروبار کې به د ګټې او د نفع حقدار هغه څوک وي کوم څوک چې خپل کاروبار کې د توان بوج برداشت کوي. که یو کاروبار کې یو فریق د خپل سرمایه توان بالکل نه برداشت کوي نو به دې کاروبار کې دې سرمایه په سار باندې کومه ګاټه کدي سرمایه‌دار ته ملويدل نو د دې لپاره دا ګاټه به جایز نه ده. مثلا یو سړی چاته قرضا ورکي د قرضې په عوض کې هغه باندې زیاتی څه رقم مقرر کی چې دا 10,000 روپۍ ته د لپاره یوه میاشت قرضه شوه میاشت نه بعد به ما ته بېرته 11,000 روپۍ راکوي 1000 روپۍ زیات. اوس دې قرضې کې که دا قرضه کله څه نقصان یې کولو مقروض چې څنګه په دې قرضې باندې قبضه وکړي د مقروض غلو ونیولو او پیسې یې نه په زور زبردستی واخیستې او یا د مقروض په کور کې ور ولګېدو پیسې وسېزېدلې د پیسې چې څومره توان کوي نو توان یې د مقروض په سار ده. دې کې قرض ورکوونکي ته څه توان نشته او ګاټه یې بیا قرض ورکوونکه خولي نو داسې معامله بیا د پیسې ورکوونکي دپاره جایز نه ده. یا یو سړی چاته په مضاربت باندې ګاټې باندې پیسې ورکي او هغه باندې دا خبره شرط کی چې 1,00,000 روپۍ دې باندې ته کاروبار کوه خو میاشت کې به ماته ته د 1,00,000 په سار باندې 10,000 روپۍ راکوي. اوس د کاروبار پاته نه لګي کې دا شي دغه 1,00,000 روپۍ کې چې کوم کس کاروبار کوي هغه توان وکړي خپل مهنت یې ضایع شي سرمایه کله کله ورپسې لاړه شي نو چې دې کاروبار کې کله د پیسو توان ټول خو د کاروباري په ذمې راغلو او د سرمایه‌دار په ذمې باندې توان نرسي او د هغې ګاټه اصولوي داسې کاروبار به شرعاً جایز نه ده. یا یو سړي چاته ځمکه ورکړه مزارعت باندې زمیندارۍ باندې چې دا ځمکه به ته کاشت کوې د ځمکې کاشت فصل چې کله وشي نو په هغې کې 10 مانه غنم خیمه دي به 10 مانو نه بعد خپله چې کوم پاتې شي په هغې کې به موږ ته بیا حصه جوړوو څه به یې تا وي څه به یې ما وي. دا ممکن ده چې د ځمکه سره 10 مانه غنم ونه کړي زمیندار ورکې ټول کال ستړي ستومنه وکړي او هغه فصل نه وشي نو د ځمکې توان خو مالک په چات نه کو او ګاټه یې وخړله نو داسې کاروبارونه د موږ تاسو په دین کې بیا ممنوع او ناجایز دي. او دغه اصول په بنیاد باندې 2 کارونه دي چې عام طور باندې خلک هغې کې فرق ډېر نشي کولی. یو ته بیع یلی شي او بل ته سود او ربا یلی شي. دې اصول په بنیاد باندې بیع حلاله ده په بیع کې سړی ګاټه کوي کاروبار خو سړی دې دپاره کوي تجارت چې هغه کې ګاټه واټه وکړي توان خو یې کې هسې کله پیش شي کنی د کاروبار شروع کولو بنیادي غرض د کاروباري سړي ګاټه کول وي. یو شی په 100 روپۍ باندې تا واخیستلو بازار کې په یو سل 100 روپۍ باندې 120 روپۍ باندې خرڅوي نو 20 روپۍ ته په دې کاروبار کې ګاټه وکړه نو په سودا کې هم ګاټه خو کېږي خو دکاندار چې په 100 روپۍ شی واخلي او هغې په سار 100 روپۍ ګټي هغه یې دغې 100 روپیو توان بوج هم برداشت کوي. که د په دکان کې سبا ته ور ولګېدو او دغه 100 روپیو شی ضایع شو نو هغه یې دغې دکاندار ضایع شو او چې کله هغه د 100 روپیو شي توان ته زړه نیسي نو هغه یې 100 روپۍ ګاټې حق هم بیا لري. واحل الله البیع وحرم الربا الله رب العالمین بیع او تجارت حلال کړه ده او سود یې حرام کړه ده. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف کوم چا کا د اسلام نه مخکې کفر په حالت کې
سود کړی وي، سود یې خوړلی وي او د اسلام نه بعد هغه د سود نه توبه طائب شو، نو اسلام نه مخکې چې کوم ګناه او کوم جرمونه کړي بس هغه الله په نسبت باندې معاف شو. او که یو مسلمان سړی د اسلام په حالت کې سود کړی وي او هغه د خپل سود نه توبه وباسي، نو هغه د پر حکم بدل ده. بیا یو سړی مخکې سودونه کولو، یا مسلې نه خبر نه او یا دنیا له لچ د وجې نه کولو، ورسته سوچ وی راغلو چې دا خو ما ډېر غټ جرم کولو، سود نه توبه وباسله. مې مسلمان سړی دی پاره دا حکم دا چې د مخکې څومره سودونه کړي دي، چا سره دا معامله کړي، هغې کس ته به د سود خپلې پیسې پوره کړه واپس رسوي. او که داسې و چې کوم کس سره د سود کړه کس معلوم نه و یا ورک و، نو چې څومره د سود کړه هغومره پیسې به یو فقیر ته صدقه ورکوي. خو صدقه به د ثواب په نیت نه ورکوي، صدقه به صرف په دې غرض ورکوي چې ما یو جرم کړی و، یوه ګناه مې کړې وه، یو ګندګي ما پورې شاخ وه چې خپله ګندګي زه ځان نه لرې. مسلمان سودخور دپاره بیا چې د مخکې څومره سودونه کړي د هغه ازاله کول، د هغه لرې کول په ده واجب دی، لازم دی. صرف توبې سره یې د کار نه کیږي. ومن عاد فینتقم الله منه، او څوک چې یو ځل توبه وباسي سود نه او هغه نه بعد بیا هم سودونه کوي، نو الله رب العالمین به دغې کس نه انتقام خولي. او الله رب العالمین د خلکو نه انتقام خوستلو باندې قدرت هم لري. کوم وخته پورې چې سود حکم نه و نازل، په عربو کې خلکو د قرضو په سر باندې به زیاتی پیسې وصولولې سود په صورت کې، او یا به داسې چل کولو چې چا باندې به یو شی خرڅ کړو، هغه به خپل وخت باندې پیسې نشو ادا کوله، نو به هغه ته مزید نور مهلت ورکو، به دغه مهلت په سر باندې زیاتی نور رقم ور باندې لګولو. دا هم د سود یو قسم ده. نو الله رب العالمین د پیغمبر په ژبه باندې خلکو ته د سود حرمت واضح حکم وکړ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. که چیرې تاسو ځان ته مؤمن یایې، دینه بعد بس سودی معاملې پرېږدوئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. او که چیرې تاسو دا کار نشه کوله چې سره د ایمان نه سودی معاملات کوئ، نو سودخور دپاره الله رب العالمین طرف نه اعلان جنگ ده. قرآن مجید کې اول نه تر اخره پورې الله رب العالمین په مختلف ګناهونو او مختلف جرائمو باندې مختلف سزاګانې بیان کړي دي. چې څوک پلنکی ګناه کوي الله به دا سزا ورکوي، څوک پلنکی ګناه کوي هغې ته به دا سزا میلویږي. خو خپل طرف نه اعلان جنگ الله رب العالمین په قرآن مجید کې صرف او صرف د سود په ګناه باندې کړی ده. د الله رب العالمین طرف نه اعلان جنگ مطلب دا وي، الله چې چا گرفت کوي بیا هغه ته د جنگ اعلان کولو ضرورت نشته. دا د دغې عمل نه انتهایی درجې د نفرت اظهار وي چې الله رب العالمین دغه سړي سره انتهایی بغض ساتي، دې سړي سره الله رب العالمین غصه کوي. نور خو چې الله رب العالمین چا سره اعلان جنگ وکړي د هغه په هلاکت کې هیڅ شک و شبهه نشته. احادیث مبارکاو کې په ټول ذخیره احادیث کې په یوې ګناه باندې الله رب العالمین طرف نه اعلان جنگ ده. نو دا دوه ګناهونه داسې دي چې په هغې الله رب العالمین خپل طرف نه اعلان جنگ کړه. یو سود ګناه ده او یو اولیاء الله سره دشمنی کول. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې ما اولیاء او د ما دوستانو سره د الله رب العالمین محبوب بندگانو سره دشمنی کوي، نو هغو ته ما طرف نه اعلان جنگ ده. سود کې عام طور باندې سړی دی غلط فهمۍ کې مبتلا وي چې زه د سود کاروبار کوم، نو په دې کې به ما ته ګاټه میلاو شي، ما پیسې به زیاتې شي. ظاهرا خو به یقینا د سود په وجه هغه پیسې زیاتېږي، 1000 روپۍ وس کې به هغه 1100 روپۍ وصول کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې سود پیسې که په مقدار کې ډېرې وي حقیقت کې کامې وي. یمحق الله الربا. الله رب العالمین سود میټاو کوي، د سود برکت ختموي. او قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو خلکو ته کوم پیسې ورکوي د سود خوستلو په تور باندې، فلا يربو عند الله. الله رب العالمین په نس د پیسې بړاو کیږي نه، زیاتیږي نه،
مقدار به ډیر زیات وي خو تا په کار به نرسي تا په خیر به نرسي وقتی طور باندې کېدای شي ته په هغې باندې مزې چرچې وکړې خو د انسان اصل زندگی خو مرګ نه بعد شروع کیږي د مرګ نه بعد د سود وبال به ډیر خطرناک ده الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس کوم خلک چې دنیا کې سودونه خوري قیامت پر ورځ به داسې پورته کېږي لکه یو سړی چې هغه باندې لیونتوب بیماري وي جناتو خبطي کړی وي ګاډې واډې یایي په دیواله باندې سار لاګي کله په ځمکې باندې لاګي بدحاله وي نو یو خو هغه ته خپل تکلیف وي یو د خپل ځان سمبلولو نه وي او بل خلک به قیامت پر ورځ د ننداره کوي چې د سړی په دنیا کې سودونه کولو د دنیا ګاټې کې ړوند و پاته ورته نه لګېده ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دو په دنیا کې دا خبرې کولې چې سود هم د سودا په شانتې ده که یو سړی په 100 روپۍ باندې بازار نه سودا راړي او په هغې باندې 100 روپۍ ګټي نو خو که یو سړی چاته نغد 100 روپۍ ورکړي او په هغه 100 روپۍ وګټي دو خپل منځ کې څه فرق ده حالانکه فرق خو الله رب العالمین بیان کړو چې سود بیل شی ده او سودا بیل شی ده چې دو کله دنیا ګاټې کې دومره کڼړنده وو چې د الله رب العالمین په حکم باندې دو سر نه خلاصېدو نن به الله رب العالمین دو دغسې سرګردانه په حشر میدان کې ګرځوي پته به ته نه لګي خلک به یو پله روانېدو او بل پله روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومې شپې زه اسمانونو ته ختلی وم معراج شپه اوم اسمان ته چې کله زه لاړو نو هغه ځای کې مې یو جماعت یو خلک یو ټولا مې ولیدو غاټې غاټې خېټې وې لکه د کوټې چې ګورې او په خېټو کې منګرونه و بار نه کتلی شو نو ما حضرت جبرائیل نه تپوس وکړو چې من هم دا کوم خلک دي جبرائیل علیه السلام ما ته جواب راکړو هم اکلت الربا دا تا د امت سود خوره دي چې کوم چا به سودونه خوړل او یو بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک ده چې د سود او یا درجې دي کم از کم د سود وړې نه وړې درجې ګناه دومره ده لکه یو سړی خپلې مور سره مخ تور کړي او یو بل روایت کې رسي چې د سود یو درهم چې سړی خوري او هغه ته پاته وي درهم و ربا یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیته د سود یو درهم چې سړی ته پاته وي چې یاره دغه سود رقم ده او دای خوري نو د شپږ دېرش ځلې زیات مخ تورول نه غاټه ګناه ده مولا علی قری رحمت الله علیه وهو یعلم لاندې لیکي چې د ایدی مقصد دا چې یا خو سړی ته مسله معلومه وي چې دا سود د وغې نه بعد سود کوي ایدیم دغومره ګناه ده او یا یو سړی جان بوجھ کر د خپل غفلت د وجې نه سود مسلې زده کړي نه وي مسله یې نه وي زده او د سود ارتکاب کوي نو هغه سړي هم دغه حکم ده وهو یعلمو یا خو ته مسله معلومه وي او یا د خپل غفلت د وجې نه مسله معلومه کړي نه وي نو دغې دواړو کسانو یوه ګناه ده د سود معاشي او نور قومي لحاظ سره نقصاناتو نه علاوه د سود یو ډیر غټ نقصان د سړي خپل اخلاقي لحاظ سره ده چې کوم سړی سود خوري نو د هغه زړه کې همدردي یو بل سره احسان کول یو بل باندې مهرباني کول دا بالکلیا ختمیږي سړی نه بیا درنده جوړ شي د خپل ګاټې د پاره کا د بل مسلمان نقصان کېدلو یا بل مسلمان په تکلیف کې مبتلا کېدو خو چې د ګاټه ورکی کیږي نو دا پغی باندې خوان حاصلوي او د پغی کې اطمینان وي چې مو ته ګاټه حاصله شو اگر کبل سړی په خورې باندې خله شخه کړې ده خو چې مو ګاټه وشو ځکه چې عام طور باندې سودی معاملات دا د قرضو په معاملو کې کیږي قرض سړی هغه وخت کې خولي چې سړی مجبور وي اوس یو مقروض سړی چې کله هغه باندې چا قرضه ور باندې وي او هغه سبا ته په خپل کاروبار کې نور توان هم وکړو دویم طرف ته د قرض ورکوونکي په هغه باندې د قرضې نه علاوه د سود رقم هم وربار ده نو دا سړی سبا ته د خپل قرضې ادا کولو بیا توان نه لري دا بوریز لاندې په ځمکې باندې شخیږي
او چې کوم چا سره سرمایه ده هغه بریس پوریس پاسه روان وي، ځکه چې هغه خو توان کیږي نه. نو یو خو د سودي معاملاتو د وجې نه خلکو سره د همدردۍ او د احسان معامله ختمه شي، د قرضې ورکولو چاته احسان په طور باندې رواج ختم شي. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل منځ کې یو بل ته قرضو ورکولو ډېر زیات فضیلت بیان کړی. یو حدیث شریف کې چې څوک چاته صدقه ورکړي نو د صدقې هغه ته یو په لاس چنده ثواب ملويږي، او که سړی چاته قرضا ورکړه نو قرضا 13 ګنا زیاتېږي. چاته پاسو کو چې یا رسول الله صدقې کې خو سړی ته پورا پیسې په مخ ورکړي، به د هغې د قرضې هغه نه زیات ثواب ویلی ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړو چې قرضه کله تو نه څوک غواړي نو په هغه وخت کې سړی مجبور وي، په هغه وخت کې سړی تنګ دسته وي. صدقه خو سړی کله داسې ورکړي چا تو نه غوښتې نه وي ته یې ورکړي. قرضې ته چې کله یو سړی تو ته ولاړ وي نو سړی په خپله باندې سوال نه کوي، خو حاجت ورته ډېر پیښ شوی ده، نو ته هغې د حاجت لرونکي حاجت دې پوره کړو. او یو روایت کې دا هم ورسي که یو سړي ته مقروض ودرېدو او هغه سره رښتیا وباندې د قرضې ادا کولو پیسې نه وي، او قرض ورکوونکي هغه ته مهلت ورکړو چې چلو ستا نن تا سره نشته میاشتې بعد راړه، نو چې څومره یې ده ته مهلت ورکړه د هر ریزې په بدل کې الله رب العالمین د کس ته د غومره قرضې د صدقې ثواب ورکوي. 1,00,000 روپۍ د چا باندې قرضه ده او هغه سره د قرضې وخت کې قرضه نه وه، تا ورته ویل چلو میاشتې بعد راړه، نو دې دا مطلب چې گویا هر ریزې ته هغه ته 1,00,000 روپۍ صدقه ورکوي. دا ځکه چې په قرضې کې سړي سره د بل د ضرورت فکر وي، د بل ضرورت احساس وي، او د انسان دنیوي کاروبارونو د ضرورت په طور باندې خلک ګاټې واټې کوي، خو که کاروبار دې حد ته ورسېږي چې یو سړی د بل وینې شي خو خپله ګاټه کوي، داسې کاروبار به شرعاً ممنوع او ناجائز ده. نو سود د موږ تاسو په دین کې یو ډېر بدترین جرم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سود سره متعلقه چې څومره کسان دي ټولو باندې لعنت کړی ده. سود خوړونکي باندې نبی علیه السلام لعنت کړی ده، چې سود بل چاته ورخوري په هغه باندې نبی علیه السلام لعنت کړی ده. سود معامله چې څوک لیکي د هغه په لیکونکي باندې هم نبی علیه السلام لعنت کړی ده. سودي معاملې کې که څوک ګویي کوي ګویانو باندې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام لعنت کړی. نو سود د موږ تاسو دنیا او د آخرت دپاره یو مضر او خطرناک جرم او ګناه ده. یو مسلمان تاجر دپاره دا ضروري دي چې هغه په خپل تجارت کې سودي معاملاتو نه ځان وساتي. سود دې ته یایي چې یو سړی په کاروباري معاملې کې لین دین کې یوه داسې زیاتي حصه چې د هغې په عوض کې دا څه شی ورکوي نه، بغیر عوض نه یو زیاتی رقم په کاروباري لین دین کې دا ولګوي، دې ته سود ویلی شي. سود شروع کې 2 قسمونه لري غټ غټ. یو سود خدا ده چې عام طور باندې خلک پیژني، لکه قرضې باندې چانه زیاتی پیسې وصولول، او یا په کاروبار کې یو سړي باندې د شای خرڅ کړی ده او هغه سره د ادار سودا کړې ده، چې کله نیټه پوره شوه په نیټې پوره کېدلو کې هغه سره پیسې نه وي، هغې نه بعد هغه ته زیاتي نور مهلت ورکړي او د مهلت په سر باندې هغه نه پیسې نورې زیاتي ولګوي. دا هم یو قسم سود ده. دې سود ته ربا النسیء ویلی شي، ربا القرآن هم ورته ویلی شي، ځکه چې دغې سود حرمت قرآن مجید کې بیان شوی ده. موجوده دور کې بینکونو کې چې کوم سود کېږي چې یا خلکو ته سودي قرضې ورکوي یا د خلکو نه پیسې خولي د کاروبار په نام باندې او هغو سره معامله نه ټوله سودي کېږي، دا یې دغې ربا النسیء ربا القرآن دا یو مصداق ده. ربا القرآن او ربا النسیء دې حرمت قطعي ده. کومه خبره چې الله رب العالمین قرآن مجید کې بیان کې، چونکې قرآن مجید کې څه شک او شبهه نشته، او بیا قرآن مجید داسې احکام چې د هغو په معنی کې هم څه شک او شبهه نه وي، داسې حکم نه که څوک انکار وکړي نو هغه اسلام دایرې نه خارج کېږي. لہذا د بینکونو کې چې کوم سود رایج ده، د سود نه انکار کول موجب کفر ده، دې سره سړی د اسلام نه خارج کېږي. او دغې سود په ذیل کې بعض ځنه صورتونه نور هم دي. مثلا یو سړي چا باندې ادار شای خرڅ کو په 10,000 روپۍ باندې، او بیا دغه شای د دغه خستون کې نه په کم قیمت باندې په نقد واخلي،
10,000 روپۍ باندې ګوډه ویر کو او به دغه ګوډه هغه نه په 9,000 روپۍ باندې په نغدو واخلي، په هغه باندې 10,000 روپۍ ور قرض شي او 9,000 روپۍ باندې هغه ګوډه د خپل بیا میلاو شي. نو دا هم د سود یو قسم ده. یو مقروض نه چا ګڼایه شه ده او د ایګانې خوستلو په وخت کې دغه ایګانې نه نفع خوستل ځان دپاره شرط لګولی و چې تا باندې مې 10,000 روپۍ دي، هغې په یوس کې به ته ماته ځمکه ګڼه کړي یا به ګوډه ګڼه کړي، خو چې څو پورې تا ماته قرضه نه وي راکړې دغې ځمکې غلا به زه خوره یا دغې ایګواډې به زه چلوه به یې زه. نو دا هم د سود یو قسم ده. دویم قسم سود ربا الفضل ده، زیادتی ولا سود، دې ته ربا السنه هم یلی شي. دا د ربا النسیئه په مقابله کې ځکه دې ته ربا السنه یلی شي چې د اول قسم سود حرمت قرآن مجید کې بیان شوی ده او دغه دویم قسم سود حرمت په احادیث مبارکاو کې ذکر شوی ده. قرآن مجید کې دغه سود بیان نشته ده. ربا الفضل یو څو خاص شیونه دي، د هغې خاص شیونو خپل منځ کې سودا کولو کې دوو خبرو لحاظ ضروري ده چې خاص شیونه کله دوه کسان خپله کې سودا کوي نو یو خو به برابر سره بار وي، وزن کې او په طول کې به کمی بیشي نه وي، او دویم نمبر لاس په لاس معامله به وي، ادار سودا به نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده الحنطة بالحنطة، تاسو چې کله غنم په غنمو خرڅوئ، والشعیر بالشعیر یا اوربشې په اوربشو خرڅوئ، والتمر بالتمر او یا کجوري په کجورو باندې، والملح بالملح او نمک په نمک باندې، والذهب بالذهب سونا په سونې باندې، والفضة بالفضة او چندی په چندی باندې، مثلا بمثل. د شپې شیونو کې چې کله تاسو خپله کې سره کاروبار کوئ سودا کوئ، یو طرف نه غنم دی بل طرف نه غنم دی، یو طرف نه غنم بل طرف نه غنم، سودا خلک کوي تشته. بعض اوقات دي کې خلکو ترجیحات وي، مثلا بعض غنم هغه تخم د پاره استعمالیږي او ځنه غنم هغه د خوراک په تور خلک استعمالوي. اوس کوم خلک چې هغه کاشت کوي نو بیا هغه سره د کاشت غنم نه وي خو د خوراک غنم ډیر وي، سره به یو کاست تویر شي چې یاره د تو ولا د کاشت غنم ماته یو من راکه زه به ته هغې په مقابله کې 2 منه غنم دیر که ځکه تخم غنم خو لاندې مزیدار وي، ښه غنم وي. نبی علیه السلام فرمایي چې نه، غنم چې په غنمو خرڅوئ کمی به شي به نه یې ورکړي، اگر چې یو غنم نوع اشا ده، یو ښه قسم غنم دی او بل بیکاره قسم غنم دی، برابر سره بر سودا وکوئ یدن بیدن. او دویم دا چې د دغې شپې شیونو سودا کولو کې به ادار سودا نه کوئ چې یو سړی بل ته وایي چې نن ماته یو من غنم راکړه، بیا چې کله ما غنم وشي 3-4 میاشتو نه بعد فصل کاټ شي زه به ته خپل غنم دیر کړم. نو اگر چې یو من غنم د وصول کړی دی او 2 میاشتو نه بعد هغه ته یو من غنم ورکوي، په مقدار کې کمی بیشي نشته، خو منځ کې ادار راغلو، نبی علیه الصلاة والسلام دینه هم منع کړی دی. نو د شپې شیونو خپل منځ کې سودا کولو دپاره 2 خبرې ضروري دي، یو برابر سره بر او دویم لاس په لاس. په دې کې وا خبره هم چې کاموي نو دې ته به سود یلی شي، ربا الفضل. البته که داسې و چې د شپې شیونو کې خپله کې سره جنس بدل شو، و اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، غنم په جواره ورکوي یا اوربشې په غنمو ورکوي، نو بیا هغې ځای کې کیف شئتم معنا ده چې تاسو هغې کې برابري سره برې کې پابند نه یې، کمی به شي کولی شئ. یو من غنمو په مقابله کې 2 منه اوربشې ته خوستلی شي، خو په دې کې دا خبره بیا هم ضروري ده چې ادار سودا به نه وي، ادار به بیا هم نه کوي، البته کمی به شي پکې اجازه ته شته. یو خو د شپې شیونه دي، په دغې شپې شیونو کې خو د ټول فقهاو اتفاق ده چې په دغې شپې شیونو کې 2 خبرو لحاظ ساتل ضروري ده. البته دغې شپې شیونو نه علاوه نور شیونه هم داسې شته چې په هغې کې دغې 2 خبرو لحاظ ضروري ده. نو په دې کې هم فقها متفق دي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمان مبارک او دغه حکم د شپې شیونو سره خاص نه ده، د شپې نه علاوه نور شیونو کې هم دغه حکم ده، خو د شپې نه علاوه نور شپې شیونه کوم دي په هغې کې فقهاو کرام اختلاف ده. امام مالک رحمه الله هغې دپاره خپل اصول دي، امام شافعي رحمه الله هغې دپاره خپل اصول دي، امام ابو حنیفه رحمه الله هغې دپاره خپل اصول دي. موږ تاسو چونکې امام ابو حنیفه رحمه الله فقه باندې عمل کوو، نو امام ابو حنیفه رحمه الله دپاره په دې باب کې اصول دا ده چې هر 2 شیونه چې هغې کاروبار په تول یا په پیمانې سره کېږي، په وزن سره او یا په پیمانې سره،
او دواړه یو جنس وي، لهذا کې د شپږ شیونو نه علاوه وي، مثلا کورخې دي، د کورخو ذکر حدیث مبارک کې نشته ده. که څوک کورخې په کورخو بدلوي هغې هم دغه حکم ده، چول په چول څوک بدلوي هغې هم دغه حکم ده، چولې په چولو بدلوي هغې هم دغه حکم ده. نو د شپږ شیونو نه علاوه نورو شیونو هم چې کله د دوی خبرې ورکوي چې په وزن یا په طول خرڅېږي او یو شی وي، یو جنس وي، نو په هغې کې دغې دوو خبرو لحاظ ضروري ده. البته په دې کې یو شی ده چې غنم په غنمو باندې سودا کول هغې کې د دوی خبرې ضروري دي، خو که غنم په غنمو باندې څوک کله قرضه ورکوي، قرضه مستقل عقد ده او سودا مستقل عقد ده، دې دواړو حقیقت هم بدل ده، دې دواړو احکامو کې هم فرق ده. کورونو کې عام طور باندې خلک د ښځې کله چې هغه سره وړه خاتم شي نو به بل کور نه هغه وړه په قرضې غواړي، یا دوه ملګري دي یو سره غنم خاتم شو نو هغه بل ملګري نه بیا په قرضې باندې غنم وصول کړي، د قرضې حکم بیل ده. لہذا که یو سړی یو من غنم بل چا نه په یو من غنم قرضې باندې خولي او بیا میاشتې نه بعد ادایګي کوي، دې کې څه ممانعت نشته ده. نو یوه قرضه ده او یوه سودا ده. سودا دپاره هم یو حل موجود ده. که دوه دکانداران دي او هغو ته د غنمو سودا کولو حاجت پیښ شو، نن یو دکاندار هغه یو من غنم یو نه خولي او میاشتې بعد یې ورکوي، نو هغې یوه اسانه طریقه شته. د کوم چاته چې غنمو حاجت ده هغه د هغه نه یو من غنم د پیسو په عوض کې واخلي، داسې د ورته وایي چې یو من غنم ما ته په 1000 روپۍ باندې راکړه. نو دغې دکاندار په ذمې باندې بل دکاندار 1000 روپۍ قرضه، یعنې د دغې غنمو پیسې راغلي. اوس میاشتې نه بعد به دا د کومې 1000 روپۍ د په ذمې چې دي هغې 1000 روپیو کې د به یو من غنم هغه ته بیا ورکړي، نو خبره به هغه شی شي خو د شریعت اصولو مطابق وشي، یعنې کومې 1000 روپۍ د په ذمې پاتې وي هغو 1000 روپیو کې د بیا یو من غنم هغه ته بیا واپس ورستنه کړي. نو دې طریقې سره هم بیا د دغې شیونو خپل منځ کې باهمي سودا کول جایز کېږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.